السلام علیکم ګرانو مینوالو، څنګه یې؟ طبیعتونه مو ښه دي؟ ټیک ټاک. زه یو ځلې بیا حاضر یم فقیر استاد سره د عبدالله ماشوم او میروال خو نن نشته دی، خو شته دی. دا یو میسج در کومه چې هغه شته دی، خو هغه نن کیمره باندې ریکارډینګ کوي. ډېر ملګري ما ته دا وایي چې میروال نه راځي او نه راځي، هغه ویډیوګانو خو راځي، خو نن چې کوم دی نو هغه په مصروفیات کې دی او کیمره چې کوم د ډي اس ال آر کیمره ده په هغې باندې ریکارډینګ کوي. راځئ چې عبدالله ماشوم نن مسافرو ته لر بر پښتنو ته څه میسج ورکوي د عمران خان باره کې، او امید لرم چې ټولو مسافرو به دا خوښ شي لر بر پښتنو. مونږ یو موټی یو قوم یو زبان جوړو، مونږ یو نوی پاکستان. دا به وعده ده چې باچا به عمران خان جوړو. مونږ یو نوی پاکستان، پاکستان زنده باد، عمران خان زنده باد، پاکستان زنده باد، عمران خان زنده خوشحال به ټوله وامې پریشانې به نه وي. حق ته به حق وایو، په خپله غدارې به نه وي. حساب به وي پکې بیخي ظلم زیاتې به نه وي، چې د مظلومو مددګار وي داسې ځوان جوړوو. مونږ یو نوی پاکستان، پاکستان جوړوو. مونږ یو نوی پاکستان، دا به وعده ده چې باچا به عمران خان جوړوو. مونږ یو نوی پاکستان، پاکستان زنده باد، عمران خان زنده باد، پاکستان زنده باد، عمران که غریبان وي که خانان وي برابر به وي تل. د بېانصافي تیارې به نه وي، سپین سهار به وي تل. موږ وګړونه په یو ځای به لرو، موږ به محنت کوو په مدد دې د سبحان جوړوو. مونږ یو نوی پاکستان، پاکستان جوړوو. مونږ یو نوی پاکستان، دا به وعده ده چې باچا به عمران خان جوړوو. مونږ یو نوی پاکستان، پاکستان زنده باد، عمران خان تربي ساتل د انسان په لار قدم ایښی دی. د ماشوم بچي په لاس کې قلم ایښی دی. د غریبانو په زخمونو یې مرهم لیکلی. مونږ پاکستان کې یو د امن یو نشان.